أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. دا سورة البقرة دا او آیات نمبر دے 228. والمطلقات او هغه زنانا چې طلاق کړی شوي دي یتربصن انتظار بکوي بانفسهن په خپلو ځانونو باندې ثلاثه قروء 3 هیزونه ولا يحل لهن او ندی حلال دولرا ای یکتمنا چې پټ کی ما هغه شی خلق الله چې پیدا کړی دی الله په ارحامهن پر رحمونو د دیو کی ان کن یؤمن بالله کچری دیو ایمان لري په الله باندې او یوم الاخر په ورځ ورستنی باندې وبولتهن او خاوندان د دیو احق ډیر لایق دی بردهن په واپس کولو د دیو په دې مدت کې یعنی دې زنانو ته په ذالک په دې کې ان ارادو کدیو غواړي اصلاحا صلحا ولهن او د خذو حقونه دي مثل الذي پشان د هغه حقونو علیهن چې پاغوی باندې دي بالمعروف په خیسته طریقې سره وللرجال او د سړو د پاره علیهن په دې زنانو باندې درجه د اوچته والله والله پاک عزیز غالب دے حکیم حکمتون والا دے. دی آیات د مخ کې سره ربط او تعلق دا ده چې مخ کې دا خبره وشوه یو سړی قسم وخوري چې زه به خپلې بیبي ته نه نږدې کېږم هغې ته موږ هغې تفصیل ویلی و چې هغې ته ایلا وایي څلورو میاشتو نه مخکې ورنږدې شو نو د دې سړي سره 4 میاشتې دي څلورو میاشتو کې دننه دی ورنږدې شو نو د قسم کفاره به ورکړي او که 4 میاشتې تېرې شوې او دی ورنږدې نه شو نو بیا به چې دی نو طلاق واقع کېږي. نو اوس په دې آیات کې چې طلاق واقع شي نو د هغې احکام څه دي بیا خو عدت دی که نه بیا به د عدت احکام اوس بیانېږي. طلاق مسله دا ده چې طلاق یو آخرنی شی دی او حدیث کې راځي ابغض الحلال الی الله تعالی الطلاق په حلال شیونو کې د ټولو نه ناخوښ شی الله ته هغه طلاق دی دا یو آخری شی دی او د طلاقو نه مخکې شریعت موږ ته دا ویو چې دا نکاح د عبادت په درجه کې دی او په اصل کې د 2 کسانو معاهده ده او شریعت هغې ته عبادت ویو. دویمه خبره شریعت دا کوي چې د سړي نه څومره ګزاره کېدی شي نو د خپلو ښځو سره دی چې دی نو ګزاره کوي او نبی علیہ السلام فرمایل دي چې په ټولو انسانانو کې اوچت اخلاق د هغې سړي دي چې د خپل کور والو سره چې د دې اخلاق ښایسته د خپلو بیبیانو سره چې دی نو اخلاق ښایسته نبی علیہ السلام هغې ته اوچت انسان ویلی دی د اخلاق په مرتبه کې اوچت انسان هغه دی
د خپلو بیبیانو سره اخلاق ښایسته او که چېرته بیا اختلاف پیدا شي وخت ژوند تیریږي د ښځې او د خاوند اختلاف پیدا شي نو شریعت مونږ ته د ټولو نه اوله خبره دا کوي نمبر 1 خبره ما او تا چې طلاق ورکوو د طلاق نه مخکې دا کارونه کوو فعظوهن ته به راپاسې او د ښځې ته به نصیحت وکړي وعظ به ورته وکړي کیدای شي په دې نصیحت باندې د دې ښځې اخلاق ټیک شي او دا اختلاف ختم شي اول به څه کار کوي نصیحت به کوي دا څه وایي دا قرآن موږ ته وایو او شریعت موږ ته وایي چې دا چل به کوو ځکه طلاق آخری شی دی هغې نه مخکې ډېر کارونه دي ایک نمبر به کار وکړي فایضوهن نصیحت به وکړي چې په نصیحت باندې ونه شوه نو بیا په دویم نمبر کې به څه کوي وهجروهن فی المضاجع کټ به ترې جدا کړي بستره به جدا کړي کمره به جدا کړي او کمره نه وه په کور کې جیو جومات ته بستره راوړه دلته یو څو ورځې اوسېږه هو کیدای شي د دې سره د دې اخلاق ټیک شي او سمې لارې له راشي او که په دې باندې ونه شوه نو بیا شریعت وایي چې وضربوهن وی وهیو وهل به داسې نه کوي لکه د قاریان چې وال کوي د قاریان وال هم لیدلی ناکله ناکله به د فیسبوک کې راځي داسې وال کوي د انسانیت نه بهر وهل کوي د دې ماشومانو سره د ادب دپاره به چې دی نو لږ به یې ووهې دا زنانه نو داسې وال به نه کوي چې هغه د انسانیت نه خوی د ادب دپاره چې دی نو وهلی شي چې د دې اخلاق چې دی نو هغه ټیک شي او په څلورم نمبر کې به کومه کار وکړي شریعت بیا دا وایي چې یو د کور نه به ستا مشر شي او یو مشر به د ښځې د کور د طرف نه شي دا به کینې او جرګه به وکړي چې دا خبره د دې کور نه بهر ته ونه وځي دا یې آخرنی اپشن دی چې جرګه پکې وشي کیدای شي په دې کې چې د دیو جوړه او روغه راشي نو چې دا څلور واړه کارونه تا وکړه او بیا هم چې دی نو کار ونه شو بیا هم چې دی نو دا ښځه ټیک نک شوه نو بیا د هغې نه پس چې دی نو شریعت وایي طلاق دی نو اوس به طلاق څنګه ورکوې د طلاق خو صحیح طریقه څه ده زه د دې پښتنو خبرې نه کوم چې دو دا کومه طلاق ورکوي دا خو جاهلان دي دا خو د قرآن نه دي خبرو او نه راځي چې قرآن یې زده کي دا خو د الله په کتاب پسې ټوغې کوي او ملنډې کوي دا پښتانه چې کم طلاق ورکوي دا بدعي طریقه ده بدعي ته به هغه طریقه چې دی نو اپناوهې چې هغه هم ته شریعت راښودله جاهلانو کار به نه کې نو صحیح طریقه د طلاق دا ده چې زنانه به د طهر په حالت کې طهر وای پاکی ته چې بیماری یې تیره شي او غسل وکړي نو دې ته وایي دا زنانه د پاکی په حالت کې نزدېکت به ورسره نه وي شوی پاکه به وي نزدېکت به ورسره نه وي شوی نو یو طلاق به ورکړي یو طلاق نور به طلاقونه نه ورکړي شریعت چې څه وایي دا به کوي یو طلاق به ورکړي نو چې یو طلاق دې ورکو نو شریعت اوس وایو چې درې عدتونه به تېروي درې بیمارۍ به تېروي دا به تیری دا شریعت د دې لپاره مقرر کړلی دا درې بیماری او درې هیزونه
یو خو په دې کې سړی سوچ او فکر وکړي چې رجوع وکم او که ونه کم. کیدای شي په دې کې 3 میاشتو کې دننه د زنانه اخلاق چې دی نو هغه ټیک شي. نو که راضي شو نو په عدت کې به دننه ښځې ته چې دی نو رجوع وکړي. په دې 3 بیمارو کې به دننه سړی رجوع وکړي ښځې ته. نو نکاح پکې نشته، بس د خپله ښځې ده. او که 3 بیماری او 3 عدتونه چې دی نو هغه تیر شو، دا یو طلاق ورکړی دی. په دې 3 کې ته ورنږدې نه شوې، رجوع دې ونه کړه، نو مخکې یو طلاق و، اوس دا طلاق لاړه، د طلاق رجعي نه طلاق باین شو، نه خود به خود لاړه. نو که اوس دا سړی بیا ښځې ته راواپس کېږي نو بیا به نکاح د سر نه کوي، نوی مهر به هم تړي او چې دی نو د ښځې رضا پکې چې دی نو هم شرط ده. په دې باندې پوه شویو؟ دا د شریعت طریقه دا ده. په دې طریقه باندې به چې دی نو طلاق ورکړي. رجعي څه ته وایي؟ د رجعي معنی ده راواپس کېده، چې ته طلاق یو ورکې نو 3 میاشتې ټایم دی یا 3 بیماری ستا سره ټایم دی. که په دې کې ته ښځې ته ورنږدې شوې نو ښځه دې ښځه ده، نکاح تړلو ته پکې حاجت نشته. که په 3 میاشتو کې ته ورنږدې نه شوې نو بیا دا یو طلاق چې دی نو دا لاړه طلاق باین ته. بیا که تاسو دا ښځه او سړی چې دی نو یو ځای کېږي نو بیا به نکاح د سر نه تړي، مهر به پکې د سر نه مقرر رہی او د ښځې رضا او پکې شرط دی. ګورئ دا طلاق یو طلاق به ورکړي، داسې نه چې 20 طلاق او 10 طلاق او دا د الله په کتاب پسې چې دی نو څه دي؟ مسخرې دي او ټوغې دي او ملنډې دي. د دې نه به سړی ځان ساتي. والمطلقاتو او هغه زنانه چې طلاق کړی شي، یتربصن انتظار بکوي بانفسهن په ځانونو خپلو باندې 3 قروء 3 هیزونه. د څه نه به انتظار کوي؟ یتربصن، د بل چا سره به نکاح نه کوي. او په دې والمطلقاتو کې الف لام عهدي دي ښه، هرې طلاق کړی شوي ښځې به 3 عدتونه انتظار نه کوي. ګورئ هره طلاق کړی شوي ښځه به 3 عدتونه انتظار نه کوي. اوس یو سړی چې دی نو ښځې نکاح یې شوی دی او نزدېکت نه دی شوی او دا سړی طلاق ورکړي نو بیا په دې زنانه عدت مدت نشته. څه شي عدت تېروي؟ په دې کې خاص زنانه مراد دي. نو یوه زنانه دا شوه چې د دې دپاره عدت نشته، چې هغه زنانه چې نکاح ورسره شوی او نزدېکت ورسره نه وي شوی نو د هغې عدت نشته. دویمه هغه زنانه ده چې او دا عدت د دې دپاره وي چې یو سوچ او فکر سړی وکړي او بل د بچي پته ولګي چې بچی شته او که نشته په دې رحم کې. د دې دپاره شریعت د دې نسب حفاظت کوي چې دا نسب خراب نشي، د دې ماشوم نسب چې دی نو خراب نشي. دویمه هغه زنانه چې هغې له طلاق ورکړي او د هغې حمل پېژنئ که نه، په خېټه باندې ماشوم نو د هغې عدت چې دی نو وضع د حمل ده. چې کله دا بچی پیدا شو نو عدت مدت ختم. که 1 غنټه پس پیدا شو، که سباله که بل سباله، که 6 میاشتې که 7 میاشتې پس پیدا شو، د هغې عدت څه دی چې دا بچی پیدا کېدلو. درېیمه هغه زنانه ده چې هغه د بیمارۍ نه ناامیده شوي، یعنې بیماري نه راځي، داسې عمر ته رسېدل ده چې بیماري نه راځي. نو که هغې له چا طلاق ورکړه نو د هغې عدت چې دی نو هغه 3 بیماری نه دي، 3 میاشتې دی. 3 میاشتې به
انتظار کوي ځکه چې د هغې بیماري نه راځي نو هغه به 3 میاشتې بیا انتظار کوي او څلورم هغه زنانه ده چې د هغې حیض نه راځي نابالغه ده نو چې هغې له چا طلاق ورکړله نو د هغې عدت به هم 3 میاشتې په دې باندې پوه شویو که پوه نه شویو والمطلقات طلاق کړی شوي ښځې د دې نه کومه طلاق کړی شوي ښځې مراد دي هغه زنانه مراد دي چې د هغې سره نزدېکت شوی ګورئ نزدېکت ورسره شوی او حمل یې نه یو او بیماری یې راځي نو دا به 3 بیماری چې دی نو انتظار کوي د بل چا سره به نکاح نه کوي د خاوند په دې کور کې به یو په خپل ځانونو باندې به انتظار کوي نو په دې کې دا یو جمله دا ده خام 5 جملې دي په دې آیات کې ثلاثه قرون څه مطلب ده قرو معنی ده حیض او د دې دویمه معنی چې ده نو طهر هم معنی ده پاکی معنی به پاکوالی راځي لیکن عمر رضی الله تعالی عنہ علی رضی الله تعالی عنہ امام مجاهد او امام ابو حنیفه دی ویلی دي چې د قرو معنی چې دنو هیزونه دي هیزونه بیماری دي 3 بیماری به انتظار کوي او دا نور د پاره خو ته ما ویله چې کومه زنانه بیماری نه راځي نا امیده شو ده نو هغه 3 میاشتې انتظار کوي بل هغه زنانه چې د هغې حمل له چې د هغې بچی پیدا شو که نن او سبا پیدا شو بس بل ځای کې نکاح کولی شي دا هغه یادی چې د دیو سره نزدېکت شوی او بیماری چې دی نو راځي او حمل یې دای چې دی نو نه ولا یحل لهن او حلال نه دی دیو لره د زنانو لره ای یکتمنا چې پټ کی ما هغه شی خلق الله چې پیدا کړی دی الله په ارحامهن پر رحمونو د دیو کی وز دا دویمه جمله ده په دې آیات کې په دې کې الله تعالی ترغیب ورکوي زنانو ته په امانتدارۍ سره چې په رحمونو کې څه دي چې دا زنانه چې دی نو هغه پټ نه کړي او 2 تاکیدونه پکې راغله یو تاکید چې دی نو هغه ولا یحل دی او بل تاکید پکې ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر دی ما خلق الله او نس مراد دی بعضو ویلی چې ردینه مراد چې دی نو حیض او حمل له چې دا پټ کی چې دا به نه پټیو زمخشری په خپل تفسیر کې ویلی دی او داغه په نسبت باندې ردینه کتمان اسقاط حمل مراد ده چې دا حمل چې دنو دا پټ کی یا دا چې دنو وغورځيو ارحامهن دا جمع د رحم ده رحم څه ته وایي د بچی د جوړولو ځای په کوم ځای کې چې بچی د مور په دې خېټه کې چې دنو جوړیږي او د دې بچی د پیدایش نه نه ده د دې نه رشته جوړیږي رشته جوړیږي او قرابت د دې نه جوړیږي صله رحمی چې وته وي هغه ته جوړیږي نو دا مراد دی چې دا زنانه به دا بچی چې دی نو دا به نه پټوي په دې رحمونو کې چې الله څه پیدا کړلی ولې که دا پټ کې نسب خرابېږي دا ماشوم چې دی نو د دې بیا میراث دی د پردې مسله ده په دې کې د دې نسبت به چې دی نو چاته کېږي پلار یې څوک دی نو اسلام ګوره د دې خاندان د دې چې دی نو غټ حفاظت کوي د نسب حفاظت کوي دا چرته خراب نشي نو دا زنانه به چې دی نو دا به نه پټوي په دیو کې به امانت ان کننا کچری دیو یؤمن ایمان لري بالله په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ وروستنۍ باندې نو که داسې زنانه چې په الله ایمان په آخرتي زه الله مخې له ورځمه زما نه به تپوس کوي چې دا بچی تا ولې پټ کو دا دې ولې مړ کو دا به د قیامت په ورځ نه را ژوندی کېږي څه
دا به خپل قاتل نه خیسه. نو که به کمې زنانه په الله او په آخرت باندې ایمانی نو هغه به چې دی نو دا کار نه کوي. ښه جي دا دویمه جمله شو. وبولتهن احق او خاوندان ډیر لایق دي بردهن په واپس کولو د دیو په ذالکا په دې مدت عدت کې ان ارادو کچری دیو غواړي اصلاحا صلح. درېمه جمله په کې دا ده چې دا خاوندان الله وایي چې واپس شي د زنانو ته نو دا لایق دي د زنانو ته. دا اله کېږي چې دلته طلاق چې دی نو په عدت کې دنه مراد دي چې یو طلاق یې ورکړی دی او عدت چې دی نو نه دی ختم شوی، نو په دې کې خاوندان حقدار دي چې دې زنانو ته چې دی نو رجوع وکړي. خو شرط به پکې دا یې ګورئ چې د اصلاح شرط دی چې موږ به خپل عمل چې دی نو ټیک کوو، شر او جګړې و دا به چې دی نو نه کوو، او هسې سړی تنګول هم نه کوي د جاهلیت په شانتې کې. د جاهلیت کې په زنانو باندې دا ظلم کېدلو چې یو طلاق به ورکو نو بیا به چې دی نو 3 میاشتې تېرېدلې، نو چې 3 میاشتې به چې کله پوره کېدې نو بیا به ورته خاوند رجوع وکړه. نو دا تنګولو نو دا تنګول به چې دی نو نه کې زنانو سره، دا ظلم دی. نو په دې کې هغه ردم دی د جاهلیت په هغه غلط رسم باندې. نو دیو الا چې دیو کله د اصلاح د صلح شرط لري. ولهن او د پاره د ښځو هو حقونه دي مثل الذي پشان د هغې حقونه علیهن چې په هغوی باندې دي. څنګه چې د سړو حقونو د زنانو حقوق دي نو دغه شانته کې چې دی نو د دې سړو چې دی نو هم حقوق دي، په دې حقوقو کې چې دی نو برابر دي. څه مقصد یې دی؟ نو عبدالله ابن تفسیر قرطبي نقل کيو د عبدالله ابن عباس نه چې څنګه زنانه چې دی نو ځان ښایسته کوي خپل خاوند ته، نو دغه شان به چې دی نو ته هم ځان چې دی نو ښځې ته چې دی نو ښایسته کوې. داسې نه چې سړی د هغې نه مطالبه کوي چې ډول کوه او سړی چې دی نو هغه څخه پسخا ګرځي، نو دې خو نه ده پکار. نو څنګه چې د هغې دغه حق دی چې هغه به ځان خاوند ته ښایسته کوي، نو د خاوند دا حق دی چې زنانه ته چې دی نو ځان ښایسته کړي. دا څوک وایي؟ عبدالله ابن عباس چې دی نو دا وایو. او دا څومه جمله وه؟ دا درېیمه چې دی نو جمله وه، څلورمه جمله وه. او دغه شانتې کې صحبتو د هغوی حق دی، صحبت نزدېکت دا به ورسره کوي، او معاشرت دا چې دی نو د هغوی حق دی. بالمعروف په معروف طریقه باندې، یعنی په نیکه طریقه باندې، یعنی د شریعت مطابقو، او ښه ترجمه دا ده چې د عرف مطابقو، چې کومه حقونه یې د زنانو په عام ماحول کې لکه علاج سړی کوي په دې عام ماحول کې چې دی نو دا عرف مطابق دا دی، دا حق دی چې علاج سړی کوي، خرچه چې دی نو هغه سړی کوي، بهر کارونه چې دی نو هغه سړی کوي. نو څه کارونه چې دی نو هغه د زنانو دي، او څه کارونه چې دی نو هغه د سړو دي، نو هغه به کوي دې ته څنګه چې په عرف کې چې دی نو څنګه یې، په عام ماحول کې چې دی نو هغه څنګه یې، دغه مراد دی. او وللرجال علیهن درجه، او د سړو دپاره په هغوی باندې، او د سړو دپاره په هغوی باندې یو اوچته درجه ده. په دې زنانو باندې سړي چې دی نو یوه درجه چې دی نو هغه اوچت دی، غوروالی دی، اوچته چې دی نو هغه درجه ده چې دا وله چې دی نو الله ورکړی دی. دا پکې اخرنۍ چې دی نو جمله ده.
او وهم د پکول په دې جمله کې لکه د مخکې جملې نه دا وهم پیدا کېدو چې په دې حقونو کې خو سړی او ښځه چې دی نو خو برابر شو چې څنګه د زنانه حقوق دي دغه شان د سړو حقوق دي نو د دې نه دا وهم راوتو نو الله تعالی په دې جمله کې اوس دا وهم د پکیو چې په حقوق کې خو برابر دي خو یوه درجه ګوره دا سړی چې دی نو اوچت دي چې هغه الله تعالی دې سړو له چې دی نو ورکړله چې اوچته درجه چې دی نو هغه دا ده چې عقل دی کمال د عقل دی عقل چې دی نو د سړو اوچتي او دغه شان په میراث کې چې دی نو سړی پوره حصه اخلي ګواهي چې دی نو هغه د سړي پوره ده او په سړي کې صلاحیت د امامت دی د قضاوت دی د شهادت دی اختیار د طلاق ورسره دی نو دا هغه درجه ده چې الله تعالی دې سړو له چې دی نو ورکړله بیا په سورة النساء کې به دا راځي والله الله پاک عزیز غالب دی حکیم حکمتونو والا دی الله غالب دی سړو له مشري ورکړه یعنی څوک هغه منې کولی نشي حکیم حکمت والا دی چې چاله مشري ورکوي نو په هغې کې حکمت بیا هغه کار بیا مضبوطي بس دی نو والمطلقات او طلاق کړې شوي ښځې یتربصنا انتظار به کوي په ځانونو خپلو باندې بانفسهن په ځانونو خپلو باندې عن النکاح د نکاح نه انتظار به کوي ثلاثة قروء درې هیزونه ولا يحل لهن او حلال ندي زنانو د پاره یکتمنا چې پټ کی ما هغه شی خلق الله چې پیدا کړی دی الله په ارحامهن پر رحمونو د دیو کې ان كنا کچری دیو یؤمن ایمان لري بالله په الله باندې ول یوم الاخر او په ورځ وروستنۍ باندې وبولتهن او خاوندان ازواجهن یعنی خاوندان احق ډیر لایق دی بردهن په واپس کولو دی خزو ته په واپس کېدو او په رجوع کولو دی خزو ته په ذالک په دې مدته کې په دې عدت په دوران کې ان ارادو کدی غواړي اصلاحا صلحا ولهن او د دې خزو د پاره حقونه دي مثل الذي پشان د هغه حقونه علیهن چې څنګه د دې سړو دي بالمعروف په د عرف مطابق وللرجال او د سړو د پاره علیهن په دې زنانو باندې درجه اوچته درجه ده والله والله پاک عزیز غالب دی حکیم حکمت والده وایو